صاحب روایت ته حضرت پیغمبر علیه السلام نه نقل کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي تردون علی غرا محجلین من الوضوء تاسو چې کله ما ته راځئ او ځي کوثر ته که نه یا نورو ځایو کې نو تاسو به اغر وئ د ټنډې مخونه به سپین پړاکي او د شی ته لسونه خپې به هم پړاکي صحیح ده که نه صحیح ده سیما امتی لیس لأحد غیرها دا د زما امت علامه وي نور امتونو کې د علامه د د څه د وجې نه که نه دو به د چراندام څه کومي که نه څلور اندامونه دا به یې پوره کېږي ورکې سر خو هسې نه پوره کېږي خو دا نور کومې غوښې ول اندامونه یې درې دا پوره کېږي ښایسته به وي ډېر رونق وله وي عبدالله بن مسعود صاحب نه دا روایت دی فرمایي چې موږ پیغمبر علیه السلام سره یو قبې کې وو قبه دي تیل شي که نه چې ګیر چاپېره ځای څه وي بس پاسه څه چپر پرې راواچي یا کوهي بنې پاسه نه جوړ کړي یا ګمبد ممبد داسې شیان دیل شي خیمه وغیره چبوتره فقال نو موږ ته یې وویل اترضون ان تکون ربع للجنه په دې خوشحاله یې چې تاسو د جنتیانو کې څلورمه حصه وای د ټولو امتونو میلاو کې تاسو پکې څلورمه وای نور درې سي نورې وي چې قلنا بله مونږ چې ولې نه په دې خوشحاله الحمدلله قالو چې اترضون ان تکونو ثلث اهل الجنه چې د جنتیانو دریمه حصه وای یعنې په خلکو کې قلنا نعم مونږ ته چې هو قال چې والذي نفسي بیده قسم یو خړ چې اني لارجو ان تکون نصف اهل الجنه ما خو امید دی یعنې په دې کې دې حد ته رسېدلی مو چې تاسو به د جنت ولا خلکو کې نیمه حصه وای تاسو نور امت نه به د دوه څومره امتونه ټول جمع کړه کې څومره خلک جنتیان دي هغومره به تاسو ځئ ماشاءالله صحیح ده وفرما ذلك ان الجنه یا ان الجنه الشيخه کنه وجب یعنی وذلك ان الجنه لا يدخل الا نفس مسلمه جنت ته خو صرف مسلمان سړی ځي که نه بل څوک خو نه شي تللی وما انتم في الشرك الا كالشعره البيضاء في جلد الثور الاسود او كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر تاسو جاهلیت دور کې دومره کم وای لکه چې تک تور غوڅکی وي که نه دغه په بدن کې یو سپین ویښته وي دومره کم وای تاسو لکه د ټوله دنیا چې راجمع کې توره شي تاسو پکې لږ وای که نه شرک زمانې څه جاهلیت زمانه یا په سور غوا کې شي تور ویښته پکې ښکاره کېږي که نه داسې کم وای صحیح ده وبه قال حدث ابو سعید خدری صاحب نه ډېر قیمتي روایت دی که نه چې قیامت ورځې به داسې شي چې یجیء النبي پیغمبر اسلام فرمیلی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یجیء النبي معه الرجلان نبی به راشي داسې نبی به راشي قیامت ورځې صرف دوه کسان امتیان به ورسره وي ویجیء النبي معه ثلاثه واکثر من ذلك واقل او کله داسې چې ځنه نبیان به راشي چا سره به د دوه نه زیات وي چا سره به د دوه نه کم وي چا سره څوک وي نه فیقال له هل بلغت قومک تا قوم ته تبلیغ کړی و فیقول نعم فیدعى قوم به روبلل شي چې ته خو وایې چې ما تبلیغ کړی و قوم نه به تپوس وشي چې هل بلغکم تاسو دې سړي تبلیغ کړی و د زما ښکلي پیغمبر فیقولون هغه وایي چې لاله موږ نه دی کړی دروغ به وایي فقالو ته وویلی شي چې من شهد لکه څوک دي ګواهان شته په دې خبره فیقول محمد و امته نو وی چې ما د پاره ګواه پیغمبر علیه السلام شته محمد عربي او د هغه امت فتدعى امت محمد د پیغمبر علیه السلام امت بره وبللی شي د پیغمبر اسلام د امت خصوصیاتو ته ګوره فیقالو تپوس به شي هل بلغ هذا چې دی نبی تبلیغ کړی خپل قوم ته دعوت الله کړی و فیقولون وایي وي چې نعم ولې نه فیقولو ته وی چې وما علمکم بذلک تاسو ته څه پته تاسو خو ډېر وروسته راغلي ته خو داسې مثال کېدلی شي چې اوس دلته کې مونږ پیدا شي مونږ نه څو د 15 شپېږو نیکونو مخ ته تپوس وکړي چې پلانکې نه کې د څه نومېدو او څه کارنامې وي مونږ څه پوهېږو ځکه چې مخته تېر شوي سره خوب کې هم نه لیدلي نو ته وایي چې دا خو ډېر مخکې امتونه تېر شوي تاسو ته څه پته فیقولون هغه وایي چې اخبرنا نبینا بذلک موږ ته صادق مصدوق پیغمبر د دې خبرې خبر ورکړی دی چې ان الرسل قد بلغو چې پیغمبرانو تبلیغ کړی وو یو پیغمبر په تبلیغ کې تقصیر کوتاهي نشي کولی
دعوت الله کړي فصدقناه موږ دغه تصدیق وکړو په دې خبره کې چې ته سچ وایي یا پیغمبره. قال نو وایي ځکه چې فذلکم قول تعالی بس همدا خوانده الله قول ده کنه په قرآن کریم کې د امت محمدی خصوصیت بیان شوی دی. وکذلک جعلناکم امة وسطا تاسو می امت وسط جوړ کړي چې تاسو به ګواهان وئ او هغه نه تاسو معتدله امت د عقیدې نه ونیسه تر معیشت او سیاست پورې او اقتصاد پورې تاسو به اعتدال کې اوس افراط تفرید ونه کوئ. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا چې تاسو به د خلکو خلاف ګویي ورکړئ کله څوک د پیغمبرانو دعوت تبلیغ انکار وکړي او پیغمبر تاسو باندې به ګویي ورکړي صحیح ده چې دا رښتیا وایي وغیره وغیره.